ډېرو محترمو مسلمانانو، نن د شعبان د میاشتې 14 تاریخ دی اسلامي، او کوم چې دا بل تاریخ دی هغه 15 دی. نو نن انشاءالله یو خاص وظیفه د 14 شعبان یعنی 16 شعبان باندې چې کومه خاص وظیفه د محترمو، دا وظیفه تاسو انشاءالله نن وکئ. او وظیفه د سورة اخلاص ده چې دا یو طاقتور آیات دی د الله جل شانه په خپل کلام کې نازل کړی دی، او آسان هم دی، هر ماشوم او هر نارینه او زنانه ته یاد دی. نو چا چې هم په دې طریقې سره دا وظیفه وکړه محترمو، هغه به الله جل شانه حاجتونه پوره کړي، ځکه چې دا زمونږ په عمل کې دا سورة اخلاص وظیفه ده، او دا یو بهترین آیات دی محترمو، او دې ډېرې زیاتې فایدې دي. 10 فایدې د محترمو څوک چې دا سورة اخلاص وی روزانه، الله جل شانه هغه ته 10 حاجتونه پوره کوي. خو ما ته چې کم یاد وي هغه راته بیانومه، او بیا چې کم دا خاص وظیفه د محترمو، یعنې نن ورځ باندې به دا وظیفه تاسو 200 فیرې وکئ، سورة اخلاص په 200 فیرې او داسې کې ووایئ، انشاءالله تاسو به د خپل ژوند به انشاءالله سکون وینئ، خوشحالي به ووینئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز او محترم او قابل قدر مسلمانان وروڼو خویندو، الله مو خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی د ټولو مسافرو حامی او ناصر مددګار شي. الله تعالی مو د زړه مرادونه پوره کړه. ډېر معزز او محترمو، نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه سورة اخلاص ده. سورة اخلاص د الله جل شانه د کلام حصه د محترمو، او دې کې د الله تعالی وحدانیت نه هغه پروت دی، او الله جل شانه نومونه هم پکې صفاتي دي محترمو. الله جل شانه چې کوم خپل نوم دی ذاتی الله، نو هغه هم پکې دی، قل هو الله احد او الله الصمد. محترمو دا هم ډیره بهترینه ده، الله الصمد وظیفه ده. تاسو که غواړئ چې یو کس دی هغه په زړه کې زما محبت پیدا شي، یا د بل سره محبت کوي، ما ته دا محبت را ووړي محترمو، نو هغه د 100 فیرې روزانه دا الله الصمد وی، او هغه سیټ ته دی ورشوف کوي، د هغه په زړه کې به سره محبت پیدا شي، په خپله به له خپله راځي. صحیح شوه. الله الصمد ختم کو تاسو کوئ 1,15,000 پیرې د خپلو حاجتونو دپاره وکئ. صحیح شوه. او دغه رنګ محترمو سورة اخلاص په تاسو 200 فیرې په دې طریقه باندې وایي. لومبی خو پکار ده چې سړی د سحر د مونځ نه پس 200 فیرې ووایي. که سحر مونځ نه پس نشي کولی، ماسخوتن مونځ نه پس د 200 فیرې سورة اخلاص یو څو ورځې مسلسل وکړي انشاءالله. د دې به دا فایده وي محترمو چې الله جل شانه به د انسان ګناهونه لومبی ټول معاف کړي، او الله جل شانه به له 20 بنګلې په جنت کې جوړې کړي محترمو. هر بنگلې کې به 80,000 دروازې وي، هر کمره کې به 80,000 کړکۍ وي. دا به زما او ستاسو ذهن اوس نه مني. دا انسان چې وفات شي 1,00,000 فرښتې به د په جنازه کې هغه شرکت کوي. دغه رنګ محترمو د ډېرو قرآن مجیدونو ثواب ورته هم میلاویږي. څوک چې یو پیره سورة فاتحه ووایي، 3 پیره سورة اخلاص ووایي، د یو قرآن مجید ختم دته په کامل طریقې د هغې ثواب میلاو شو. نو دغه طریقې سره انشاءالله دا ثوابونه هم درته میلاویږي، او ستاسو چې کوم ضروري حاجت دی او مسلې دي درته نه ختمیږي، نو هغې دپاره تاسو د ماسخوتن د لمانځه نه پس 200 فیرې سورة اخلاص، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، دا سورت 200 فیرې تاسو وایئ، او کوشش وکړئ چې په اودس کې وایئ، نو ډېره بهتره وي. کوشش وکړئ چې خبرې پکې ونه کړی شي، نو ډېره زیاته او بهتره وي انشاءالله. چې تاسو مسلسل یو څو ورځې وکړو، نو تاسو ته به د زړه حاجتونه او ستاسو هغه مشکلات په الله جل شانه ختم کړي. ډېر خلک د ډېرې زیاتې وظیفې کوي، زه ویډیوګانې ډېرې کتلی کېږي الحمدلله، خو محترمو ډېرو کمو خلکو حاجتونه پوره کېږي. د هغې مین اصل وجه دا ده محترمو چې اول خو موږ یقین سره نه کوو، خو یقین سره یې وکړو نو بیا ورسره موږ ګناهونه کوو محترمو. خو ګناهونه مو سره نه کوو نو بیا وظیفه په صحیح طریقې سره نه کوو. لہذا په صحیح طریقې سره وظیفه کوئ، په یقین سره یې کوئ، او کم ګناهونه چې موږ نه هغه زموږ د وجود نه خارجېږي، د سترګو نه وځي ګناه، د ژبې نه وځي، دغه رنګې د غوږونو نه وځي، یا د نورو اندامونو نه هغه ګناه کېږي، نو هغه ګناه نه توبه وباسئ انشاءالله، چې الله تعالی به زما او ستاسو حاجتونه پوره کړي. موږ ته هم دعاګانې کوئ، او انشاءالله چې موږ به تاسو ته دعاګانې کوو. الله تعالی دې ستاسو دې وظیفې سره حاجتونه پوره کړي، بیمارۍ دې الله ختمې کړي.
الله مو د زړه مرادونه پوره کړه. جزاک الله خیره فی الدارین.